د راز خبرې ډي پي او 400 سره ملاقات او کومې خبرې وشولې. خو ګرانو کتونکو د ژوند یو اصول وي د چا کمزوري وي او هغه کمزوري زمونږ دا ده چې اکثر راز پاش کوو. نو ډېر افسران بیا خبرې هم نه کوي خو مقصد هم دغه چې موږ وایو غلطو هر انسان غلطی کوي چې د غلطو نه ځان لرې کړي او راه راست ته راشي. نو چې بیا وروستو کړېږي او توبې وباسي نو هغې نه ښه دا ده چې دا کومې خبرې زه کوم او کوم خلک په دې کې ککړ وي چې هغه خپل ځان کلیر کړي. او دا اصول چې کوم دی لکه اوس دې وخت کې ضلع انتظامیه مختلف محکمې په دکاندار ورشي به جرمانه کړي، په دکاندار ورشي سلې کړي او بیا دفتر ته راشي شهادتي کارت ته واخلي، هلته کې ګډ جوړ شي او بیا واپس راشي. خو زهر خرڅې او خواړڅه کې او خو د غنمو د دانې په ډرګ محکمې په سلا خرڅې او خو د عطایي ډاکټر وي د اچارې والا په مرسته باندې دکان چلوه. نو دا زموږ په دې ضلع کې روان دي. خو ډي پي او 400 کیپټن ریټایر رفعت الله خان سره خبرې اترې زموږ ډېر ایس ایچ اوګان رونه دي، پولیس والا رونه دي، ډېرو خلکو کې شش و پنجو. الحمدلله په دغه ضلع کې دا اعزاز را حاصل دی چې کوم نوی افسر راغلی تسلسل وګورئ. د عرفان الله خان نه دې خواته لومړنی انټرویو ورسره ما کړې ده او د هغه ویجن هم قوم ته وړاندې کړی دی. خو ډېر ایس ایچ اوګان وایي چې ټرانسفر پوسټینګ نو فلحال ټرانسفر پوسټینګ بند دی او هم د دغې خلکو چې ناقصه کارکردګي وه اوس یې کارکردګي ګوري. یوه خو دغه کلیر ده ضلع کې ډي اس پیګان دې کې ردو بدل را روان دي، دا یو خبره ده. دویم آیس فروش چیف جسټس چې کوم لیسن د هغې طرف نه بقول الحاج محمد ابراهیم ایډوکیټ ملو شوی دی نو د هغې دپاره ANF انټي نارکاټکس او ورسره پایې نو هغې سره میټینګونه روان دي چې د هغوی کوم دفات دي هغه دفات هم په دغې کې لګوي. نو دغې خلکو دپاره هم سخته ده. دغه یو سوال هم وشو چې ډېر خلک دا خبره کوي چېرې دوی خو بهر ملکونو کې خرڅوي نو دې سره د چا څه کار دی او پیسې وړي او دلته کې انویسټ کوي. په هغې باندې د هغه ډېر کلیر جواب و چې هغه ماشوم چې وایي زه به ډاکټر جوړېږم، زه به انجینیر جوړېږم او پرون یو مزدورکار او نن په دې اوږد اوږدګاړو کې ګرځي او دا بنګلې جوړوي او دا قسم قسم ټیک ټاک یې جوړوي نو وي احساس کمتري. نو دا دلته جایز نه دي او د دنیا په کم قانون په کم ملک چې وي نو د پاکستان قانون دا دی چې د هغه په ضد باندې کاروي کولی شي. نو خو دغه خلک د دغه شانتې خلکو دپاره احتجاج کوي نو دا ذله ستاسو د دې ذلې سره به زیاتې کوي. بیا په دې کې بل جواب سوال راځي دلته سیاسي مداخلت دی. نو سیاسي خلکو سره ما میټینګونه وي شروع کړي دي، نه وي بیا په ډاګه کوم یوه میاشت ډیوټي ته وکړم خو بس خپله تنخواه به وي اعلانوم دا د هغه الفاظ دي او وي ښه ډېره تنخواه حکومت راکوي او چې د کوم کار لپاره راکوي هغه کار به کوم. بل د میرټ په پامالي نه کېږي، پیسې چو لګي خو مرزا لګي دا به په میرټ لګي، چا په شبارس په نه لګي. او دا زما ټولو سیاسي پارټو ته همدغه وینا ده او په دې ورسره زه میټینګونه کوم. لینډ مافیا په دې ډېر کلیر موقف و، چا د خور نه ځمکه نیولې، چا د رور نه ځمکه نیولې، چا بل ځای کې قبضه کړې ده، څوک بدماشي کوي، څوک بتې غواړي. نو په دې کمپرومایز نشته دی، خپل حق ته ورکړي. خو ما د درخواست راغی قانون به د دې په ضد باندې بھرپور کاروایی کوي. دې ضلع کې چې دا مرګونه دي
او چې هلته 5 مړه شو دلته 3 مړه شو هلته 2 او سیاسي خلک بیا راپاسې چې دلته کې امن او امان خراب دی نو چې تښتې راسي نو د لالچ خبره وي نو DRC ته هم تللی شي مال هم راتلی شي مسلې خلکو دروازې زما کولو دي بیا سنیچر دا څوک چې په لارو کې ولاړې چا نه رشکه اخیستې چا نه موټرسایکل اخیستې چا نه موبایل اخیستې نو دې کې ولایت نشته او د هغې غټه وجه دا ده چې دې خو پیسې دې ورکړې نو بې عزته کوي دې او خو لږ اخوا دې خوړه کړي د نو دې ولي نو دا یو قاتل دی قاتل دا سنیچر چې کوم دی دا قاتل دی نو دې قاتل دا به انجام ته رسو په دې لحاظ سره به بالکل کمپرومایز نه کیږي بل ګران اوریدونکو دروازې دار چا لپاره کولو دي د پولیس لپاره په ترقۍ به هم کار کوو ورسره لاول دلته کې چې دا امن او امان کوم چیلنجز دي نو په دې کار روان دی ولا ټیم جوړوي ټیم اور ضلع له ادباري کس را پیدا کړو په هغې دپاره بېله یو کمیټي چې هغه پیسې چو مرزا او په دې باندې نظر ساتي دا د راز یو خبره ده خو زه چې یو انسان کې غلطۍ وي هغه ته موقع میلو شي چې لږه به ډېره مې وکړله دا DPO چې کله راغلی دی نو چې ده په وخت کې په ایماندارۍ سره تنخوا کور ته یوسم او دا ضلع زمونږ هم ضلع ده او خو زمونږ نه ده زه د بلې ضلع یم نو په دې ضلع کې ماله تنخوا راکوي چې دا خپل کار په ایماندارۍ سره وکړم تاړو کې رشوتونه یو سړي ورکړه د هغه خلاف هم کاروئ کوو ولې ورکې ستا جایز کار دې کېږي به نو دې لپاره باقاعده یو ټیم جوړ شوی دی مختلفو تاڼو کې بیل بیل کس ته چې کوم دی نو دا حواله ورکړې ده نو په دې باندې کار یې ښه پوره روان کړی څو چې هغه دی کوم چې د بنګش صاحب امید دی او توقعات دي چې د مسعود احمد بنګش هغه تنده به ماته شي او ګران اورېدونکو چې یو افسر ښه کار کړی دی ستایل هم دی غیر پان الله خان او غسویل خالد خان او هغه مسعود احمد بنګش دی د دې وخت د مردان د خلکو زړه ګټلې دي او موجوده DPO خبرې ډېرې سمې دي جذبه هم ډېره ځوانه ده د ایماندارۍ هم یو ترغیب ورکوي او دغه هم وایي چې کار کوم د چا دپاره نه دغه تنخوا چې زه کور ته وړم دا زه حلالول غواړم نو یقینا دا یو ډېر زبردست سوچ دی او انشاءالله څنګ په څنګ به ورسره ولاړو اکثر ملګري ما سره رابطو کې د الله پاک لاک لاک شکر دی خو دلته د آیس خلاف اواز دی نو ما پورته کړی خو دلته د قبضه مافیا خلاف دی نو موږ اواز پورته کړی خو غلط افسر راغلی دی نو موږ پې لاول وینا کړې ده او چې نر افسر راغلی دی نو الحمدلله هغه سره ښه جوړ تعلق جوړ شوی دی ځکه چې د دې ضلع کار کوي موږ یې خبرې کوو خو تر اوسه به څوک دا نه وي چې یو ټرانسفر پوسټنګ یې پې کړی ځکه چې بیا تعلق جوړېږي او تعلق جوړول زما خپل اصولو کې نشته کار څوک کوي جایز کار بدله کوي یار چې قانون د خبرې خو DPO دی خو DSP دی خو SHO دی چې دی کوي لارې شته او چې ښه کار کوي ستاینه یې کوو چې بد کار کوي ورپسې وایو نو ګران اورېدونکو نورې ډېرې داسې خبرې چې په بل ویلاګ کې به سر شریکوم هغه ډېرې مهمې دي پروګرام ډېر اوږدېږي خو رفعت الله خان په یو میشن ډیوټي کوي او دغه خبره زما ډېره خوښه شوه چې یوه میاشت دې تېره کړم خو د نرتوب دې تېره کړم دا ضلع ستاسو ده چې دې ضلع له کار وکړو ډېره مننه